روژه کې یا روژې نه بغیر که چاته هم د قبض مسله وي ظاهره خبره دی هغې ته به انزایټي او ډپریشن هم وي سر کې به هم ورسره درد وي معده کې درد خېټه کې درد یا نوره د جسم مختلفو حصو باندې هغه داسې وي چې هغه نظام یې ګډوډ شوی وي د قبض د لاسه هغه چاته یې پته لګي چې چاته دا مسله وي خو د دې علاج انتهایي زیات اسان دی روژې کې که چېرته داسې ویولی شي روژې کې د روټۍ کم روټین دی هغه هم چینج شي اوبه هم پوره سړی نشي څښلی که ته روژه ماتی وکړې نو روژه ماتي نه پس انسان بیا دومره اوبه نشي څښلی نو د دې د وجې قبض مسله جوړېږي چې د قبض مسله جوړه شي نو د معدې چې کوم نظام دی هغه هم بالکل درهم برهم شي خو د دې علاج انتهایي زیات اسان دی علاج یې څه شی دی بیزل سیډ دې ته موږ پښتو کې تخم ملنګ وایو دا یو ښه علاج دی کله چې تاسو روژه ماتي کې روټۍ نه پس نه دی روټۍ نه پس یا روټۍ منځ کې یا ټول ناول دا ځان ته خامخا شربت کې اوبو کې څه شي کې مکس کولی شئ دا چې تاسو کله مکس کوئ دې کې یو دا دی چې لګزیټیو دی پکې هغه پروپرټي هم دی پکې پلس دې نه بغیر دا هایډریشن هم کوي دا پروپرټي هم دی پکې که انسان کې اوبو کمې وي نو دا داسې څه شی دی دا چې کوم تخم ملنګ دي دا هر یو شی پوره کوي دا خامخا ځان ته روژه ماتي په ټایم کې ګلاس کې لږ غونتې اچوئ بیا به دا مسلې بالکل هم درته نه وي مهرباني